او څوارلسم چې کومې د حرمت او د عزت میاشتې دي نو په هغې کې د قتال او د جنگ کولو حکم بیانېږي. اصل کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه دا خبر را روانه وه چې دا څلور میاشتې دا د حرمت او د عزت میاشتې وي. په دې میاشتو کې به نه مسلمانانو جګړه کوله او نه به کافرانو جګړه کوله، بلکې کافران چې د جاهلیت په دور کې نو هغوی به هم خپل ځان د حضرت ابراهیم علیه السلام په ملت او په دین باندې ګڼو، نو هغوی به هم د دې میاشتو قدر او عزت کو. اپس کې به هم یو بل سره جګړې نه کولې، مسلمانانو سره به هم جګړې حرامې ګڼلې چې دا موږ یو حرام کار. نو هغه څلور میاشت د حرمت چې دي نو هغه یو ذیقعده ده او دویمه ذوالحجه ده او دریمه محرم. نو دا درې واړه میاشتې پرله پسې دي او بیا وروستو اخره کې څلورمه میاشت رجب د زبرګي میاشت ده. ذیقعده د موږ در خالی میاشت وایو او ذوالحجه د لوی اختر میاشت او محرم موږ په پښتو کې اسان حسین وایو، اسان حسین محرم. نو دا درې میاشتې چې کوم دي دا یو پرله پسې دي. بیا په دې پسې څلور خویندې دي نو دغه پکې نه دي. اخره کې بیا زبرګه ده رجب چې ورته موږ وایو. نو دا رجب میاشت ده د حرمت میاشت ده. نو ذیقعده ذوالحجه او رجب، ذیقعده ذوالحجه او محرم او رجب. نو د دې میاشتو تعظیم به مسلمانانو باندې هم فرض او په کافرانو باندې هم، کافرانو هم په خپل ځان لازم کړو چې په دې څلورو میاشتو کې به دې جنگ جګړې د یو بل سره نه کولې. اخره کې بیا د حکم چې کوم دی الله پاک جل شانه منسوخ، قاتل المشرکین کافتا په دې آیات سره یا فقتل المشرکین حيث وجدتموهم په دې آیات سره الله دا حکم منسوخ کو. اوس هم مسلمانان چې کوم دی په 12 میاشتو کې د کافرانو سره قتال کولی شي جایز دی. اگر چې د بعضی مفسرونو په اختلاف شته دی، که تفسیر مظهری رحمه الله وی، تفسیر مظهری هغه وی چې اوس هم د دې آیات حکم دا چې کوم دی باقی دی. مسلمانان به د خپل طرف نه په دې څلورو میاشتو کې په یو ملک باندې حمله نه کوي، په کافرانو باندې هغه هغې په حمله وکړه دي جوابي کاروایی کولی شي. البته جمهور مفسرین چې کوم دي لکه تفسیر بیزوی رحمه الله هغه د سوره براءت په لومبنۍ رکوع د دې په منسوخ کېدلو باندې اجماع نقل کړې ده. هغه رنګ تفسیر روح المانی هغه د دې آیات تلاندې د دې آیات په منسوخ کېدلو باندې د دې حکم چې په اشهر الحرم دا کوم څلور میاشتې په دې کې د دې حکم منسوخ شوی دی، یعنی مسلمانان اوس په 12 میاشتو کې جهاد کولی شي. نو په دې باندې هغه هم اجماع را نقل کړی ده. دغه رنګ نور مفسرینو د جمهور مسلک دا دی چې دا آیات منسوخ شوی دی په قاتل المشرکین کافتا یا فقتل المشرکین حيث وجدتموهم باندې، او بعضی مفسرین وی چې د حکم باقی دی. په هر حال جمهور دا وی چې د دې آیات حکم منسوخ شوی دی، یعنی اوس مسلمانان په دې 12 میاشتو کې کافرانو سره جنگ کولی شي، د خپل طرف په عمله کولی شي او کوغي عمله کې نو دی جوابي کاروایی کولی شي. د دې آیات حکم منسوخ شوی دی، جمهور دا قول دی. نو دا څلور میاشتو حرمت او د دې عزت دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه را روانو خلکو به د دې قدر کو او د دې احترام دا چې کوم دی واجب مسلمانانو باندې لازم نو نبی علیه السلام ته چا خبر وکړو چې په یو ځای کې مسلمانان دي او مسلمانانو باندې د کافرانو طرف نه ډیر لوی ظلم کیږي، مسلمانان په زور باندې د مسلمانانو کفر ته اړي. نو نبی علیه السلام عبد الله بن جحش رضی الله عنه د لخر مشر جوړ کو، سپه سالار جوړ کو، امیر جوړ کو او د سره تقریبا 300 کسان نو دستا جماعت جوړ کو، د سره اولېګل چې تاسو ورشه او د هغه مسلمانانو دفاع وکړي، ځکه چې مسلمانان په زور باندې کفر ته اړي نو تاسو د هغه مسلمانانو دفاع وکړي. اصل کې مسله هم دا ده چې کله په یو ملک باندې حمله وشوله، کافرانو په مسلمان ملک باندې حمله وکړه، سما بیګا ویلی مو چې په دې ملک والا باندې جهاد چې کوم دی فرض عین شو. البته په ټول عمر کې په دې باندې جهاد فرض عین نه دی، فرض کفایه دی. بس چې یو ډله چې کوم دی موجوده وي چې هغه د کافرانو سره جنګیږي، نو د ټول مسلمانانو غاړه خلاصه ده. او که په یو ملک باندې حمله وشوله، کافرانو په حمله وکړه، نو په دې ملک والا باندې جهاد فرض شو. کو دی دغه طاقت نشي لرلی، دغه مقابله نشي لرلی، د مسلمانانو سره خوا کې کمل دی، په هغه باندې جهاد فرض شو. کو بیا د دوه ملکونو هم د دې کافرانو مقابله نشي کولی، په دې دریم ملک سره جهاد فرض شو. ان تر دې چې په ټول مسلمانانو باندې اخره کې جهاد چې ټول مسلمانان مقابله نشي لرلی، مثال په تور بیا په ټول مسلمانانو باندې جهاد فرض عین شو.
نو په فرض کفایه کې دا خبره ده چې کله فرض کفایه وي یو سړی وي جهاد لازمه نو دی به د مور نه اجازت غواړي بغیر د مور د اجازت نه دی نشي تللی دغه رنګ کو په د باندې په د باندې د چا قرض وي نو دی به قرض ختمي دغه نه وروسته به جهاد لزي او چې کله جهاد فرض عین شو نو بیا په دغه فرض جهاد کې فرض عین جهاد کې د مور او پلار نه اجازت اغستل ضروری نه دي او د مسلمان قرض خرڅول د ختمول دا ضروری نه دي په هر صورت کې به بیا جهاد کوي نو دغه نبی علیه السلام د خبر راغی چې مسلمانان په زور باندې د جهاد خپل دین نه اړي نبی علیه السلام عبد الله بن جحش او تقریبا 400 کسان دی ورسره اولېګل دی چې کله انت کې غزې ته ورسېدل دا میاش د جماد الاخرى میاشوا یعنی سلورمه خور وا او دغه جماد الاخرى دیرشم تاریخ او دی بس بیا برغه چې کوم میاش شروع کېدل هغه د رجب میاش و د حرمت او د عزت میاش و په هغه کې د مسلمانانو طرف نه او د کافرانو د طرف نه جنگ ممنوع منو نو دی خو په اخیری تاریخ ورسېدل نو دی چې څنګه الته ورسېدل نو دا خلک پس راوچت شو تاسو زمونږ د مسلمانانو تپوس کوي نو جنگ اونخاتو نو چې جنگ اونخاتو نو دی دغه کافرانو چې کوم سردار ابن حضرمی نو هغه پکې قتل نو کافرانو خپل کوشش وکړو مسلمانان په غالب رالل او د دې سردار چې کوم نه مړ کو ختم کو نو چې هغه نور موقع پلاس باندې ور نه رالله نو پروپاګاندا جوړ کړله مسلمانانو د حرمت په میاش کې جګړه وکړه دا خو د رجب میاشت مسلمانان خطا شي ټکو د رجب میاشت د رجب لومبي تاریخ او دی وی دا د رجب نه چې مخکې میاشت جماد الاخرى د دې اخیری تاریخ دی دیرشم تاریخ دی او هغه میاشت یو کم دیر شو په دغه ورځ تاریخ نه وشو مسلمانان په دغه غلط فهمه کې مبتلا شو جهاد وکړو نو د کافرانو پروپاګاندا چې کوم دی جوړ کړل چې مسلمانانو د حرمت د میاشت قدر اونکو د عزت اونکو دی لوی ګناه کړی دا نو چې کله مسلمانان رالن دی ډیر زیات خپه شو مسلمانان او ډیر پریشان شو ډیر ملامت شو نو بیا رالن د نبی علیه السلام نه تاسو کو چې د الله پیغمبر یسالونک دوی تپوس کوي د تانه مسلمانان رالن د نبی علیه السلام تاسو موږ د حرمت په میاشت کې jihad کړی حالانکه موږ ته پته نه لګیدلی موږ وی جماد الاخرى دیرشم تاریخ دی هغه د رجب لومبي تاریخ د حرمت میاشت شروع هم د پته نه و موږ به ابن حضرمی چې کوم دی قتل کړی دی نو ګناه مو کړی دا نو یادا چې صحابه کرام تاسو کو بعض روایتو کې دي چې د کافرانو په خپل رالل او نبی علیه السلام ته چې الله په اعتراض په توري وي د الله پیغمبر دي مسلمانانو د حرمت او د عزت په میاشت کې زموږ مشر قتل کړل ابن حضرمی قتال کړی دی یو ډیر ګناه کړی دا نو کافرانو تاسو کو او مسلمانانو یریدل چې مونږ هلوی ګناه شوی د حرمت میاشت کې مونږ قتال کړل